الرحمن الرحیم. زه یم شیرین زاده او نن تاسو ته بیا د کرونا وایرس په حواله سره مخاطب یم. په سوات کې یو پیر بیا مطلب دا دی چې تر اوسه پورې خو 15 کیسونه او نن پسې تازه نوي و نور رااله. نو د دې وجې نه زه ګڼم چې معاملات ورو خطرناکېږي. نو ټوټل کیسونه 12 شو. په مټه کې مطلب دا دی 2 کیسونه په جمع رااله او هغه هم د دې وجې نه رااله چې دا یوه جنازه وه، په هغې کې شرکت شوی او دغه جنازې نه پس بیا تقریبا 2-3 ورځې یا ورځ کې زنانه چې د تلې راغلې وې، نو په هغې کې مطلب دا دی دغه وشو. نو څه تقریبا 4 زنانه دي او 3 چې کوم دی نو نارینه دي. دا د دې وایرس شکار شوي دي او دا زموږ خپل دغه دي، لکه مطلب دا دی دا د بهر نه دي راغلي. لکه موږ دا ووایو چې یاره د امریکې نه څوک راغی یا د نیوزیلینډ نه څوک راغی، نو هغه نه دي. نو دا لکه ډېر یو د تشویش خبره ده چې مطلب دا دی کم دغه دی په سوات کې د دې وایرس د وبا د خورېدو یو دغه جوړه شي. ناسي حساب کتاب د ډاکټر صاحب زموږ سره کوو ډي ایچ او سوات، هغه وی چې بالفرض که د دې نه به کم از کم 8000 کسان چې کم دی نو دا به انفیکټ دي. نو خدای پاک دې رحم وکړي، الله دې موږ په خپلو حفاظتونو کې وساتي. مټه بها چې کوم کلی دی یونین کونسل دی نو هغه وایي چې متاثره دی او هغې کې چې کوم دی هغه ټول علاقه چې کوم دی په قرنطینه کې کړې ده. خو دا د خوشقسمتۍ خبره چې هغه کسان چې کوم دي نو هغه لکه ښه تعلیم یافته کورنۍ ده نو د هغو خپل ځان په مخکې نه آیسولیټ ساتلی او ځان یې مطلب دا دی دغه کړی دی. خو بهرحال بیا هم جنازه شوې ده، په جنازه کې خلکو شرکت کړی دی. مطلب دا دی هغه زنانو کې د کلي زنانه به راغلي، د محلې زنانه به راغلي، ځکه چې تاسو ته خو پته ده زموږ هغه مخادي خو خامخا یي. نو په دغه حوالې سره مطلب دا دی چې هغه علاقه چې کومه ده نو هغه اوس ډي سي سوات پرس بریفینګ ورکوو چې هغه موږ قرنطین کړو او دغه یې واچول، لکه مطلب د آیسولیټ دغه یې کوو، نګراني کوو. خو دا هم د خوشقسمتۍ خبره ده چې هغه کسان چې کوم دی نو خطرناک نه دي، لکه مطلب دا دی تر اوسه پورې پکې لکه هغه علامات نه دي راغلي خو ټسټونه یې پازیټیو راغلو. نو د دې مطلب دا شو چې بر وخت باندې کاروایي وشوه او مطلب دا دی هغه کسانو نشاندهي وشوه. نو موږ له دا هم پوره ده زه یم چې په دې ورځو کې موږ د خپلې غم خادیانې پرېږدو. مطلب دا دی د کومې سماجي دوریانې چې کوم دي په هغې باندې موږ عمل وکړو. حکومت وچ بې صدا نه وایي، هغه ځان له هم تاوان نه ورولي، خپل عوامو له هم تاوان نه ورولي. ولې چې که تاسو وګورئ منګوره نن تقریبا 14مه ورځ ده چې جزوي طور پر لاکډاون ده. نو زمونږ په منګوره باندې یوازې زمونږ نه د شنګلې د خلکو په انحصار دی. نو د تورغر دا طرفونه چې کوم دي په ټول باندې په دې طرف باندې نو حکومت هم لاکډاون چې کوم دی هغه سختۍ، خو بیا هم هغه په دې خبره باندې مجبور دي چې خلک به څه خوري، هغې دپاره هغه مراعات او دا کوم سهولیات چې کوم دي دا شی خوردنوش چې کوم دوکانونه دي هغه ورته کولاو دي. نو زما مطلب د خبرې نه دا دی چې دا زمونږ دپاره یو موقع ده، پکار ده چې مونږ د خپل ساتو، لږ د سماجي دوریانو باندې مونږ لږ عمل وکړو. میندې زمونږ چې څونه زمونږ دغه دي هغه ته وینا وکړو چې څوک کور ته راځي نه چې یاره د هغو سره میل میلاپ لږ لرې نه کوي، د هغو سره دغه لرې نه کوي. په موږ باندې دا شی راځي نو چې راځي را باندې نو چې ولې هغه سټیج ته موږ ولې ورسو چې بیا په هسپتالونو کې په دغه پراته یو چې څوک چې شکار شي دغه علاج نشته، چې علاج نشته، چې څوک مري جواب مري، چې څوک جوړیږي جواب جوړیږي. نور خو ماته دې شي چې علاج نشته چې موږ وایو چې حکومت په دې سره علاج موږ له راکړي، د طبي دوايي به درکړي، دردونو دوايي به درکړي چې یاره مطلب دا دی ته پې وخت پاس کړې. نور حل دا دی چې ته په خپل کمره کې په خپل ځای کې دا زه تاسو ته اپیل کوم چې په چا کې هم دا څه دغه ولګي لکه تبه وچ ټوخی
او څه د یخنۍ دی ووهي نه پکار چې ته ځان یو ورځ آیسولیټ وساتې 2 ورځې آیسولیټ وساتې اسې هم حکومت اعلان کړی دی هغه سماجي دوریانو باندې عمل کول پکار دي خپل کور کې کینې خپه قلاره باندې او مطلب دا دی زه ټول تحفیل کوم چې مطلب دا دی څوک مخه کېږي په دې باندې ولې چې دا زمونږ دپاره موږ د هغې متحمل کېدی نشو کوم چې یورپ کنټریانې دي کوم چې امریکا ده کوم چې چاینا وکړو موږ د هغې متحمل کېدی نشو زمونږ جاینټ فیملی سیسټم دی او موږ ټول په جمع اوسېږو نو زمونږ دا شی به ډېر خطرناکې ګورې نو زه دا تاسو ته اپیل کوم چې لږ غونته کې گزاره زمونږ مخیر حضرات دي مالدار کسان دي هغه د خپل په خپلو کورونو کې په خپل محلو کې د مطلب دا دغه وکړي زما دا یو پیغام دی چې جمعې په ورځ باندې هم که تاسو خامخا مطلب د جمعې منظره دی کور نه ځان سره جانماز ویسئ ماسک واچوئ بل خو مطلب دا کعبه په دې ټایم کې ولاړه ده او مطلب دا د مسجد نبوي مطلب دا چې په هغې کې 24 اور مطلب دا د خلک روان دي ځای پکې نه نو چې هغه ولاړ دي نو مزه یم چې یاره موږ له په دې باندې لږ غونتې دغه کول پکار دي او زما په خپل خیال الله به مونږ معاف کړي په خپلو کورونو کې امامتیانې شروع کړئ ځان له یو کمره مختص کوي او په هغې کې د نارینه چې کوم مشر هغه د مخکې کېږي او نور د مطلب دا پسې مونځ کوي زنانه دې پسې هم ودرېږي واړه دې پسې هم ودرېږي نو زما په خپل خیال دا به زما فیل دی او نن د سوات صورتحال چې کوم زه ګورم نو هغه ډېر خطرناک طرف ته روان دی هغې کې مطلب دا دی دا 2 کسان راووته نور او تقریبا داسې ډېر شی مشتبه کیسونه دي او پوره علاقه هغو مشتبه ور وګرځوله چې لکه مطلب دا دی دا په دې کې کېدی شي چې مطلب صحیح نو الله دې په ټولو باندې رحم وکړي الله دې پاکستان نه زموږ د سوات نه زموږ د خیبر پښتونخوا نه او د ټولو دنیا نه دا اوبه ختمه کړي او په کم ځای کې چې په چا باندې سخته ده الله دې پرې راحت راولي او الله دې ټول د عذاب نه مونږ مطلب دا دی زموږ د عذاب ختم کړی شي د الله طرفه یو دغه دی نو زه ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان